السلام علیکم ورحمت الله. څومره تعلیم یافته طبقه چې دا نو هغې متوجه کول غواړو یو غږ کوو په هغې باندې. دا سړی کوم کارل سیګن چې دی دا امریکن اسټرونومر and one of the leading science communicator of the 20th century. دومره لوی لقبونه دته ولې میلاو شوي دي؟ دا ولې دومره لوی لقبونه ورکولی کیږي؟ د هغې یو بنیادي وجه وه دا مونږ چې ځان سره کومه کلیه لیکلې ده، کوم کوډ هم لیکلی دی، دوی دا رایستلې وه. هغه څه د هغه دا ده: absence of evidence is not evidence of absence. تاسو دا پیژنئ چې دا absence په سکول کې چې به مونږ کله ناوخته لاړو یا به لا نه وړو نو هلته کې به په مونږ پسې لیکلی وي دا absent دی، دی نه دی راغلی، غیر حاضر دی. مطلب نشوالی ایویډنس دلیل ته وایي. نشوالی د دلیل چې دی نو دا نه دی ایویډنس اف ابسنس، مطلب چې د مدلول عدموالی په دې سره نه راځي. د یو کلیه دا رایستلې وه، تاسو به یاسر ندیم الواجدي صاحب د هغه چېرته ویډیو کتلي، یو ملحد سره لګیا دی د الله رب العزت د وجود په باره کې چې الله رب العزت شته دی که نشته. نو هغه ورته دا خبره کوي: absence of evidence is not evidence of absence. اوس زمونږ خلک وایي چې دا د کارل سیګن چې کوم ویلې ده نو بس دا یو کلیه ده او دا چاته مخکې چا نه ده ویلي. راځو دا کلیه، دا سړی خو د 20 سنچرۍ د 20th سنچرۍ چې کومه ده د دې سړی دی، د ده نه مخکې دا خبره چا کړې ده که نه ده کړې؟ یاسر ندیم الواجدي صاحب چې کوم دی نو هغه وایي چې دا خبره د متکلمینو نه ده غلا کړې ده. څه ملګري بیا هم وایي چې یاره دا خو دې مولا نسې ګپ لګي او دا په رښتیا باندې داسې شوي دي که نه دي شوي. راځو یو سړی دی زموږ سره، مجد الدین ابن تیمیه رحمه الله تعالی ورته یو احمد ابن حلیم دی، ابن تیمیه یو مجد الدین ابن تیمیه دی. دا د ابن تیمیه رحمه الله تعالی چې کوم مشهور دی د ده نیکه دی. راځئ دی چې دی نو پیدا دی په 590 کې او بعد چې زموږ سره دی د ده عمر ټوټل چې دی تقریبا د 652 پورې د ده په 652 کې دی وفات شوی دی. د دې کتاب دی موږ سره المسوده فی اصول الفقه، چې اصول فقه کې کوم مسوده هغه لیکلې ده هغه یو عجیبه خبره کړې ده. هغه هلته کې وایي: لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. اوس د ده خبره تاسو که ځان له چیټ جی پی ټي کې ګورئ او که په هر ځای کې ګورئ، دا د مجد الدین ابن تیمیه رحمه الله تعالی د هغه د کتاب نه ده راپټه کړې ده، دلته راوړلې ده. نو دی پې د 20 سنچرۍ لوی اسټرانومر ګرځېږي او لوی ساینسدان ګرځېږي. او زما عاجز مولا چې هغه دا خبره تقریبا د نن نه 900 کاله مخکې کړې ده او 950 کاله مخکې کړې ده، نو یې مولا بدنام کوي چې مولا څوک ونه مني. د دې مجد الدین ابن تیمیه نه دا خبره مخکې چا کړې ده که نه ده کړې؟ راځئ فخر الدین رازي رحمه الله تعالی دی، فخر الدین الرازي دا یو ډېر لوی لاجک والا سړی دی، منطق والا سړی چې دی دا هغه سړی دی. د خپل کتاب کې د ده کتاب دی المعالم فی اصول الدین. معالم فی اصول الدین چې کوم د ده کتاب دی معالم په نوم باندې، نو په هغې کې دی ذکر کوي المسألة العشرون. ما سره کتاب دی شته دی مو دا الاشاره چې کوم دی دا معالم چې د اصول الدین باره کې کوم د لیکلی دی، نو په دې کې دی یو خبره کوي. شلمه مسله وي زما دا ده چې انه لا یلزم وی اعلم، مخکې دی دا وي ګوره ویزان پوه که چې شان دا دی لا یلزم چې نه لازمیږي من عدم الدلیل علی الشیء المدلول. نو دا خبره چې کومه ده کړې ده چې د عدم دلیل د یو څیز نه د عدم د مدلولوالی نه لازمیږي. مطلب یو سړي ته دلیل نه دی معلومو، دلیل نه دی معلوم چې الله رب العزت شته دی او که نشته دی، نو دی به دا نه وي چې الله نشته، دلیل زما سره نشته. ستا سره دلیل نشته دی نو ته مه لګیا کېږي چې الله رب العزت نشته دی. لکه فرض کا کولمبس چې دی نو مخکې امریکا لا نه ولیدلې، نو هغه به څه وایي چې یاره امریکا نشته، زه یې نه منم ځکه چې ما لا اوسه پورې امریکا چا لیدلې نه ده. دا خو وروسته بیا چې دی نو وجود ته راله او معلومه شوله، نو دا دې څوک نه وایي. راځو بلې خبرې له. دا خبره شوکاني رحمه الله تعالی چې دی په ارشاد الفحول د کتاب دی په ارشاد الفحول کې هم کړې ده. هغه وایي: اذ لا یلزم من عدم الدلیل عدم المدلول.
ګوره دا خبره به یاد وساتئ چې د عدم دلیل نه چا سره دلیل نشته دی نو دی دا نه کوي چې یاره عدم د مدلول دی ومني. دا ډیرو علماو کړی دا د امام طبطزاني کړی دا د دین علاوه امام رازی کړی دا د دین علاوه چې څومره متکلمین دي هغه ټول دا خبره کوي، څومره د اصول فقه علما دي هغه دا خبره کوي. ظفر مولوی صاحب زمونږ استاد دی، لوی عالم دی، هغه به په قاضي کې بار بار دا ویله، هغه په حمدالله کې دا بار بار نو څوک قاضي حمدالله ګوري، کتابونه څوک د عربۍ نه ګوري. نو دا یې صرف ولیده چې کارل سیګن چې دی نو هغه خبره کړې ده چې absence of evidence is not evidence of absence او ګوګل تیم ډکته او چیټ جی پی ټی تیم ډکته او هر شي ته دین ډکته او دا چې دینو امریکن astronomer and one of the leading science communicator of the 20th century زموږ سره دی د شلم سنچري چې دینو لوی astronomer او لوی ساينسدان شو. نو لږ وانت کې غږ جمع پچا کړي اغي دي سوچ فکر وکي کوم خپل هیروز چې دي علما لوی دا یې روي مو او د انګلیس په یو قول پسې دا ټول دی زموږ نه پټ کړي د عربۍ نه په دې باندې زموږ ډیر چې دینو کلیپونه جاری دي یو په هغې کې دام دی.